تاسو ګورئ میدان ډیجیټل، زه یم ستاسو همکار نواز منګل. 14 اگست 2025 د ملک په هره کونه کې په هره سیمه کې ډیر د خوشحالۍ سره منځلې کیږي او دا مهال موږ د پیښور مشهور یو ډیره تاریخي تعلیمي اداره ګورنمنت فرنټیر کالج فار وومن کوم چې د زنانو کالج دی دې کې موږ موجود یو. نن به موږ تاسو ته د 14 اگست حوالې سره د دې د وړو دا چې کوم پروګرام ارګنایز کړی دی تاسو ټولو ته به موږ ښایو په دغه تفصیلي ریپورټ کې چېرته مزئ موږ سره اوسئ. کله نه چې دوی په فرنټیر کالج کې راغلي دي، خیر زموږ سره ډومبې ملاقات دی، خو ګورو چې یاره په سوشل میډیا باندې فرنټیر کالج کې ډېر زیات پروګرامونه هم تاسو کوئ او ستاسو نه بعد موږ وکتل چې یاره په میډیا باندې د فرنټیر کالج چې کوم پوزیټیویټي ده ډېره زیاته مخې ته راله او نن هم تاسو یو ډېر ښه پروګرام ارګنایز کړی و د وړو دپاره د 14 اګست حوالې سره. واقعي چې د ملک یا د پاکستان ازادي دا د ایمان حصه ده. وی د اطمینان سره مې کله لګي زه خو په ژوند کې زلزلې خوښوم. نو ته وایې دا هلې ځلې چې روانې دي دا هلې ځلې زما د دې ټولو وړو دپاره ده، ځکه که دې واړو له څه موټیویشن نه وي نو دا واړه نه بیا اکټیو کیدی شي او نه دی مخکې په وړاندې راتلی شي. ځکه چې خلک وایي که نه چې نوجوان نسل چې هغه اصل د قوم معمار دی، نو چې موږ سره کوم اصل دی د هغې نه به اصل جوړوو که نه. دا اوسه پورې دا خورې خجلې وې، خو زه نه غواړم چې زما یوت زما ځوانان هغه دې خورې شي. او وایي که نه وي خپلې لارې خپلې کوڅې خپل منګې خپل ګودر خپل سترګې خپل ښایست خپل خوبان د خپل وطن. او وی زه د اوچ اډوکې شپېلم خو ملت مې د سلطان وي. دا زه د اوچ اډوکې شپېلم خو ملت مې د سلطان وي. دا زما د سخن سوري په معنی کې همایون کا چې زما وطن دی نو زه یم، چې زما وطن دی نو ته یې. دا چھت دی نو زما جایدادونه زما کورونه هغه سلامت دي. کله چې زما د سر نه دا چھت لرې شو نو بیا به هیڅ هم نه. نو که د دې وطن زه او ته نن قدر ونکړو نو بیا د ازادۍ قیمت او د غلامۍ کم حالت چې دی د هغې ملکونو نه تپوس وکړئ چې کم هغې نن د ازادۍ یو لمحې دپاره ترساویږي. دا به الله پته خلک وایي که نه دا موږ ته بای چانس میلو شوی دی نو موږ یې په قدر نه پوهېږو. که دا موږ بای چانس نو میلو شو نو موږ ته پته لګي چې د دې شاته څومره قربانیانې دي، د دې شاته زموږ مشرانو کومې قربانیانې ورکړي، خپل سرونه یې کټ کړي، خپل بچي یې قربان کړي دي، بیا وینې توی شوي دي او زرګه هزارها لکونو خلکو د دې قربانیانې ورکړې. الله دا پاکستان موږ ته حاصل شو. نن چې د دې پاکستان ته زه قدر نه کوو نو بیا به زما حالت هم دا به کشمیریانو په شان د فلسطین په شانتې زما حالت وي. د تاسو نه ستاسو په خوله باندې موږ د دې کتونکو ته ښودل غواړو چې د ازادۍ اصل مقصد او اصل تعارف څه دی. دا چې کم خلک یې په دې چار چاپیر چل کې کوي دا زموږ ټولنه کې ګورو دا پونګي یو خواته بل خواته شور. ازادي وایي څه ته؟ ازادي ما تاسو ته هلته مو وویې په تقریر کې چې ازادي د دې نوم نه چې موږ یې باجې بجه وکړو، موږ یې شور او شرابه وکړو، موږ خلکو له تکلیف ورکړو. ازادي نوم دی چې موږ یو شو، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. دا نن چې موږ د ازادۍ ورځ مانځو نو د دې مقصد دا دی چې یو عهد وکړې، یو تجدید وفا وکړې، یو واده وکړې راځئ چې موږ به یو به ځکه یو که موږ یو نه شو نو په موږ به د پردو سترګې وي او چې کله موږ ته پردې سترګې را مخکې کړي نو که تا کې اتفاق نی نو ته به تس تالان شي. نو دا به زه یو ځای کېږم ہے جذب باہمی سے قائم نظام سارا یہ نکتہ ہے پوشیدہ تاروں کی زندگی میں. چې تارې یو شي نو هغې روشني پیلاوي که نه. زه چې ټول یو ځای شي زه یو پرنسپل هېڅ شی نه یم که ما سره زما دا پیلرز نی که زما دا سټاف نی دا زما ټول دې که ما نه خوښ شو نو مې شاین یوازې هېڅ شی نه ده. ډېر ښکلی پروګرام و، په دې اړه به تاسو څه وایئ؟ داسې دی پروګرام خو یقینا ډېر ښکلی وشو. یو عهد ورځ ده
14 اگست صرف دا نه ده، ما تقریر کې هم دغه ووی چې دا صرف د یو جشن منو کولو ورځ نه ده، بلکې د یو عهد ورځ ده، د یو وفا ورځ ده، د خلوص ورځ ده. او په دغه ورځ باندې به مونږ دا عهد کوو چې مونږ به خپل ملک ته هم ترقي ورکوو، تعلیمي لحاظ سره به هم مخکې بوځو، معاشرتي لحاظ سره به هم مخکې بوځو، معاشي لحاظ سره به هم مخکې بوځو. او دې نه علاوه دا چونکې مونږ د مرکه حق په حوالې سره هم منو کوو چې کومه کامیابي الله پاک مونږ ته راکړه، ولې چې پاکستان د هر طرف نه د مختلف قوتونو په یلغار کې دی. نو که چېرته مونږ یو څنګه چې مونږ یووالی شو کو، اتحاد مې شو کو، اتفاق مې شو کو، نو الله پاک مونږ ته کامیابي راکړه. که چېرته مونږ کې نفاق وي نو بیا به دغه شانتې کامیابي نه وي. نو الله دې وکړي چې دا ملک دغه شانتې قایم و دایم وي او مونږ مخ په وړاندې بوځو. ګرانو کتونکو دې کې شک نشته چې دغه پاکستان آزاد شوی دی یا پاکستان په وجود کې دی، د دې په شاته زمونږ د مشرانو او د ډیر لوی اتلانو په دې کې لوی قربانیانې دي. ګرانو کتونکو تاسو د فرنټیر کالج پرنسپل ډاکټر شاهین عمر او ډایریکټر هایر ایجوکیشن صاحب خبرې هم تاسو واورېدې چې د 14 اګست په اړه باندې دلته یو ډېر ښکلی رنګارنګ تقریب یو پروګرام ارګنایز شو. زموږ مقصد او غرض هم دا و چې د 14 اګست حوالې سره تقریب شو مونږ تاسو ته وړاندې کوو.